سلامونه نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. له ټوله پاکستان سره زه ستاسو کوربه لالاجي کاکړ د برشور له یو بلې ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. مینوال لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې برشور ته ټنډه برشور هم ویل کېږي. دا نوم له برشار څخه وتلی دی چې یو وار تباه سوي ښار ته ویل کېږي. په 14مه عیسوي صدۍ کې د دوکلۍ له وجې څخه یو وار دا ښار تباه سوی دی. برشور د پښین ولسوالۍ تر ټولو لوی تحصیل دی چې آبادي 1,03,606 تنه ده. برشور پر 1900 مربع کیلومتر باندې جوړ دی چې وختیځ ته مسلم باغ، جنوب ته خانوزي، لویدیځ ته پښین او سهیل ته افغانستان واقع دی. برشور 14 یونین کونسل لري چې نومانی یونین کونسل برشور، یونین کونسل کژویاله، شبوک نارین، بیله، باغ، مندوزی، کاڅا سنځي، غلجی، کوت محمد شاه، غیږ، کلی حاجي خان، ابراهیم خان، ولمه، انجنۍ، ژړکڅ او زیارت توبه دی. برشور که څه هم د تعلیم له لارې له ځینو نورو سیمو څخه شاته پاته دی، خو بیا هم په برشور کې 204 د هلکانو او 12 د نجونو پرایمري سکولونه دي. میډل سکولونو 19 د هلکانو او 6 د نجونو دي. همدارنګه د های سکولونو تعداد 9 د هلکانو او 3 د نجونو دي. له دې پرته برشور یو د هلکانو کالج هم لري. او دارنګه په برشور کې 12 بي ایچ یو بیسیک هیلث یونټ هم شته چې په 12 یونین کونسل کې بحال دی. مینوالو په 2010 کې شاوخوا ځینو خلکو د برشور د پرامن علاقې بدنامولو لپاره دلته د ترهګرۍ ډرامه جوړوله، خو د برشور سرتیر اتلانو د عزیز الله ماما عرف تور ماما په مشرۍ کې د هغو د ارمان په خاور ورګړ کړی او ټول ترهګران یې د تورمرغۍ پر پله ور ووژل. برشور نن هم د پخوا رنګه ښایسته سیمه ده چې له لرې لرې خلک د دې ښایست لیدو لپاره راځي. د تورمرغۍ ډیم، ششینکاڼ، کاڅا سنځي، ناصر کاریز، توبه، شبوک نارین، سوګي درګ نن هم هغه ځایونه دي چې د پښین، خانوزي او کوټې ځوانان په چکر ول راځي. په برشور کې سیب، شوتالو، چیري، بادام، زردالو، الوچا، سنتروزا، الو بخارا او نورې میوې هم کېږي. خو د شینکاڼ او توبې کاکړۍ سیب دومره مشهور دي چې د پاکستان د بېلابېلو ښارونو څخه پرته د بهر هېوادونو ته هم لیږل کېږي. له دې پرته په برشور کې هر قسمه سبزي هم کېږي، ځکه دلته د خلکو د معاش ذریعه کښت، کرونده او باغباني ده. برشور او توبه د یخ موسم له کبله هم ډېر مشهور دي. په دې علاقه کې واوره او بارانونه زیات کېږي او دا چې څومره زیات وي ځایي خلک ډېره خوشحالي مناوي، ځکه چې په دوبي کې بیا د دوی کښت او کروندو لپاره اوبه زیاتې وي. د دې خلکو د اتفاق غټه وجه دا ده چې دلته ټول کاکړ قوم پروت دی، ځکه دلته دښمني، غلا او نور داسې څه چلندونه نه کېږي چې په هغه په وجه سره په دې خلکو بې اتفاقي راځي. که څه هم داسې پیښه رامخته سي نو د پښتون قام د روایاتو مطابق هغه ستونزه په مشرانو سره حل کوي. د برشور په مشرانو کې ملک عبدالکوین کاکړ، ملک محمد شاه کاکړ، ملک امان الله کاکړ، ملک شاهجهان کاکړ، ملک تیمور شاه کاکړ، ډاکټر ګوهر اعجاز کاکړ، ملک امان الله خان، میجر محمدین کاکړ، اسفندیار کاکړ، احمد خان او نور داسې مشران د پښتون قام د روایاتو مطابق هغه ستونزه حل کوي. په دې مسلو کې د عدالت، کچاري، تانې او نورو کامو د خلکو مداخلت ځکه نه غواړي چې دا خلک په خپل مابین کې اتفاق برقرار ساتي. برشور یو پر امن سیمه ده او مینناک خلک دي. الله جل شانه دې همداسې خوشحاله